أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم آیا د خلکو دا خیال دی چې هغوی با بس په دومره وینا پرې خو دي شي چې مونږه ایمان راوړو او هغوی با نازمایل کیږي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حالکه مونږه هغه ټول خلق ازمایل دي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي. الله خو با ضرور دا ګوري چې رښتینی څوک دي او دروغجن څوک دي. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. او کم خلق چې بدکارونه کوي آیا داوی دا خیال دی چې هغوی بګنی زمونږ نه وړاندې شي؟ ډېر غلط حکم دی کم چې هغوی لګوي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. څوک چې د الله سره د ملاقات امید لري نو پکار دي چې هغوی ته دا خبره معلومه شي چې د الله مقرر کړی شوی وخت خامخا راتلونکی دی او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. او هر څوک چې مجاهده کوي نو د خپل خېګړې د پاره کوي. الله یقینا د مخلوقاتنا بے نیاز دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. او کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو داغوی بدیانی با مونږ داغوی نه لری کړو او هغوی لبا داغوی د بهترینو عملونو جزا ورکړو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مونږه انسان ته هدایت کړې دي چې د خپل مور او پلار سره نیک سلوک کوي، لیکن کچري هغوی پتا باندې زور واچوي چې ته زما سره څوک داسې معبود شریک کړه چې هغه ته زما د شریک په حیثیت سره نه پیژنې نو داغوی خبره ممنه. خاص هم ماته به تاسو ټول واپس راځي بیا زبمو دغه کارونه خبروم کم چې تاسو کوي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. او کوم خلکو چې ایمان راوړي وي او نیک عملونه کړی وي هغوی به مونږه ضرور په صالحانو کې داخله وو. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين فخلقو کی ځینې داسې دي چې وایي چې مونږ په الله ایمان راوړو خو کله چې د الله په معاملې کې هغه لا تکلیف ورکړې شو نو هغه د خلکو راوستلې ازمیخ د الله د عذاب پشانو غنو اوس کچري د الله د طرف نه فتح او امداد راغې نو دا سړی بوایي چې مونږ خو تاسو سره وو آیا د مخلوق د زړونو حال الله ته معلوم نه دی او الله خو به ضرور دا معلوموي چې ایمان راوړونکي خلک څوک دي او منافقان څوک دي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون دا کافران خلق مؤمنانو توایي چې تاسو زمونږ د طریقو پیروي وکړئ او تاسو خطاګانی با مونږه په خپل ذمہ واخلو حالکه هغوی داغوی د خطاګانو نه هیڅ چیز هم په خپل ذمہ اغستون کې نه دي هغوی بالکل دروغ وایي هو هغوی به ضرور خپل پیټي هم اوچتوي او د خپل پیټو سره نور ډیر پیټي هم او دا دوی چې کوم دروغ جوړوي د قیامت په ورځ به یقینا د دوی نه د دې تپوس کیږي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون مونږه نوح علیہ السلام داغو قوم ته ولېګو او هغه 50 کم زر کاله داوی په مینس کې ژوند تیر کړو اخر دا چې هغه طوفان راګیر کړل په دا حال کې چې هغه ظالمان وو فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين بیا مونږه نوح علیہ السلام او کشته والا بچ کړل او هغه مو د ټول دنیا د پاره د عبرت نخ جوړ کړه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون او ابراهيم عليه السلام مو الیګو کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندگی وکړئ او داغونه ویریږئ دا تاسو د پاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ تاسو چې الله پرېږدئ او د کم چا عبادت کوئ هغه خو تش بوتان دي او تاسو د ځان یو دروغ جوړوئ په حقیقت کې د الله نه سیوا تاسو چې د چا عبادت کوئ هغه تاسو له د رزق درکولو هیڅ اختیار نه لري د الله نه رزق غواړئ او داغه بندگی کوئ او داغه شکر وباسئ هم هغه ته تاسو واپس کیږئ وان تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين او که دروغ غنئ مستاسو نمخ کې ډیر قومونو دروغ غنل دي او پر رسول باندې د صفا پیغام رسولو نه سیوا بل هیڅ مواري نشتا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير آیا د خلکو هډو چرته لیدلی نه دي چې الله څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کوي
بیا څنګه هغه دوباره پیدا کوي؟ یقینا دا دوباره پیدا کول خو د الله د لپاره ډیر آسان دي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته وایا چې پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې هغه څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کړي دي، بیا به الله په دویم ځل هم ژوند ورکړي. بشکا الله په هر څه قادر دی. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. چې چاله خوخوي هغه له سزا ورکوي او چې پچای خوخوي په هغه رحم کوي. هم هغه ته به تاسو ټول واپس ورځي. تاسو نه پزمکه کې عاجزه کوون کیای او نه په اسمان کې، او د الله نه بچ کوون کې یو سرپرست او مددگار تاسو د پاره نشتا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د الله د آیاتونو نه او داغه د ملاقات نه انکار کړي دي، هغوی زما د رحمت نه ناامید شوي دي او داغوی د پاره دردناک سزا ده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د ابراهیم علیه السلام د قوم جواب د دین سیوا بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې دې اوجنه یا دې اوس وځوي. اخر دا چې الله هغه د ورنه بچ کړو. یقینا پدې کې نه خدي د هغه خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړونکي دي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهيم عليه السلام وویل تاسو خو په دنیا کې د الله په ځای بوتان ځانلا په خپل مینس کې د مين ذریعہ جوړ کړی دا، لیکن د قیامت په ورځ به تاسو د یو بل نه انکار کوئ او په یو بل به لعنت وایي او ور بس تاسو د اوسېدو ځای وي او هیڅوک بس تاسو مددگار نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. په هغه وخت کې لوط علیہ السلام هغه اومنو او ابراهیم علیہ السلام وویل زه خپل رب طرف ته هجرت کوم، بشکا هغه زبردست او حکیم دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او مونږه هغلا اسحاق او یعقوب علیہ السلام غندي اولاد ورکړل او داغه په نسل کې مو د پیغمبرای او د کتاب سلسله جاری وساتله او هغه مو په دنیا کې داغه اجر ورکړو او په آخرت کې به هغه یقینا په صالحانو کې وي. ولوطا اذ قال لقومه
إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او مونږه لوط علیہ السلام الیګو سو وخت چې هغه خپل قوم ته وویل تاسو خو د بے حیاي هغه کار کوي چې هغه تاسو نه مخکې په ټوله دنیا کې هیڅ نه دی کړی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا ستاسو حال داده چې نارینه ول ورځي او لار شو کوي او په خپل مجلسونو کې بد کارونه کوي؟ نو داغه د قوم سره د دین سیوا بل جواب نه وو چې وی ویل راول د الله عذاب کته رښتینی یې. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط علیہ السلام ویل اے زما ربا د دې مفسدانو خلکو په مقابله کې زما امداد وکړه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زمونږه استادو ابراهيم عليه السلام له زیره وېوړو نو هغه ورته وویل مونږ د دې کلی خلک هلاکول غواړو بشکا د دې کلی خلک سخت ظالمان شوي دي. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهيم عليه السلام وویل هل تخو لوط عليه السلام موجود دی؟ هغه ورته وویل مونږ ته خپته ده چې هل ته څوک دی مونږ به هغه او داغو کور والا بچ کړو سوا داغو د خزینه داغه خزا پرستو پاتې کېدونکو کې ده. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. بیا چې کله زمونږه استازي لوط علیہ السلام ته ورغلل نو هغه داغوی په ورتلو سخت پریشان شو او زړی تنگ شو. هغه ورته وویل مې یریګا او مې غم کوا مونږ به تا او ستا کور والا بچ کړو سیوا ستا د خزینه چې هغه پرستو پاتې کېدونکو کې ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مونږ د دې کلی په خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازلون کیو په سبب د هغه فسق چې دوی کوي. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. او مونږه د هغه کلی یو ښکارنه خبره خو دي دا ته هغه خلکو د پاره چې د عقل نه کار اخلي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدین ته مونږ د هغوی رور شعیب علی السلام الیګو هغه وویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوي او د آخري ورځې امید ساتي او پزمکه کې فساد کوونکي مجوړې گئے. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لیکن هغه دروغجن وګڼو اخر دا چې هغه یې سختي زلزلې راګیر کړل او په خپل کور کې هم دغه سپراتو پاتې شو.
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. او عاد او ثمود مونږه هلاک کړل. تاسو هغه ځایونه لیدلې دي په کوم ځای کې چې با هغوی اوسېدل. شیطان هغوی ته دا هغوی عملونه خایسته ښکارا کړل او هغوی د نیغې لارې نه واړول. حال دا چې هغوی ښه عقل فکر لرلو. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. او قارون، فرعون او هامان مونږه هلاک کړل. موسی علیہ السلام هغوی ته د ښکارا نفس سره راغی، لیکن هغوی پزمکه کې د خپل لوی غرور وکړو. حال دا چې هغوی وړاندې وتون کې نه وو. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اخر دا چې مونږه هر یو په خپل ګناه کې راونی وو او بیا مو په هغوی کې پچا باندې کانی ورون کې هوا ور اولېګلا او څوک یوې زبردستی چغې راونیول او څوک مو پزمکه کې ننستل او څوک مو ډوب کړل. الله په هغوی ظلم کوونکې نه وو، په هغوی په خپل ځان ظلم کولو. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. کوم خلکو چې الله پرې خو دې او ځان لای نور څوک سرپرستان جوړ کړی دي، دا هوی مثال د جولا پشان دی چې ځان لا یو کور جوړوي او په ټولو کورونو کې کمزورې کور د جولا کور وي. کاش چې دې خلکو علم لرلې. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. بشکا دا خلک چې د الله په ځای بل کم سیسته आवाज کوي، الله هغه ډېر خپېژني او هغه زبردست او حکیم دی. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. دا مثالونه مونږه د خلکو د پوهه کولو د پاره بیانوو، لیکن په دې هغه خلک پوهیږي چې علم لري. الله اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي. په حقیقت کې په دې کې یو نښه ده د مؤمنانو د پاره. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اے نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت کوا د هغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ را لېږل شوی دی او منځ قائموا. بشکا چې منځ سره د بے حیاي او د خراب کارونو نه منع کوي او د الله ذکر د دین هم زیات غټ سیز دی. الله ته معلوم دی سچ تاسو کوي. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. او د اهل کتاب سره بیس مکوي مگر په خطر طریقه سره سوا د هغه خلکونه کم چې په هغه کې ظالمان دي او هغه ته وایي چې مونږه ایمان راوړې دي په هغه سیس باندې هم چې مونږ ته را لېږل شوی دی او په هغه سیس باندې هم چې تاسو ته در لېږل شوی وو. زمون معبود او تاسو معبود یو دی او مونږه داغه حکم منونکي یو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه دغه شان تاته کتاب نازل کړي دي نو کوم خلکو لچی مونږه مخکې کتاب ورکړي وو هغه په دې ایمان راوړي او په دې خلکو کې هم ډېر په دې ایمان راوړي او زمونږ د آیاتونو نه انکار صرف کافران کوي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا د دین مخ کې س کتاب نل وستلو او نه دی په خپل لاس لیکلو کچې داسې وي نو بیا باطل پرس خلق په شک کې پریوته شو. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فاصل کې دا روخانه نخدي دا خلکو په زړونو کې چاته چې علم ورکړی شوی دی او زمونږ د آیاتونو نه انکار د ظالمانو نه سیوا بل هیڅوک نه کوي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. دا خلق وای چې په دې سړي د خپل رب د طرف نه نخي ولی نازلی نکړې شوی ورته وایا بشکا نخي خو د الله سره دی او زه بشکا صرف خبردارونکې يم صفا صفا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. او آیا د دې خلکو د پاره دا نه کافي نه ده چې مونږ په تا باندې کتاب نازل کړو چې دوی ته اورول کیږي؟ په حقیقت کې په دې کې رحمت او نصیحت دی د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې زما او تاسو په منځ کې الله د گواهی د پاره کافی دی. هغه په اسمانونو او پزمکه کې هر څه پیژني. کم خلک چې باطل مني او د الله سره کفر کوي هم هغه په خساره کې دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. دا خلق ستانا د عذاب د ذراتلو مطالبه کوي. کچری یو وخت مقرر کړی شوی نه وي نو په هغه با عذاب راغلی وي او یقینا هغه به خامخا په خپل وخت ناڅاپه راځي. په داسې حال کې چې دوی بتري خبر هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن
جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. دوستانا دا عذاب دا ذرات لو مطالبه کوي، حالانکه دوزخ دا کافران په ګیره کې اغستلی دي او دوی ته په پته ولګي په هغه ورځ کله چې عذاب په دوی باندې د برن هم را خوشي او د خپل د لاندې نه هم او وبوي چې اوس کوي مزه د هغه عملونو کم چې بتاسو کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اے زما بندگانو چې ایمان مراوړې دي، زما زمکا فراخه ده، پس تاسو خاص زما بندگی کوئ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر د ساسیز با د مرګ مزه سکی بیا به تاسو خاص مونږ ته واپس را وستل شي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې ایمان راوړی دي او نیک عملونه کړی دي هغوی به مونږه د جنت په داسي دنګو مانو کې ساتو چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. هلته به هغوی همیشه وي. څنګه ښه اجر دی د عمل کوونکو د پاره، د هغو خلکو د پاره چې هغوی صبر کړي دي او چې په خپل رب باندې باور کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سمره زناور دي چې خپل رزق بار کړي نه ګرځوي، الله هغوی له رزق ورکوي او ستاسو رازق هم الله دی، هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. کته د دې خلکو نه تاسو وکړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي او نور او سپوږمۍ چا تابع کړی دي، نو ضرور به وایي چې الله. بیا دوی د کم ځای نه دوک کیږي. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. هغه خاص الله دی چې په خپل بندگانو کې په خپل خوخه چاله رزق فراخ کوي او چاله تنګوي. یقینا چې الله په هر څه په دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. او کته د هغوی نه تاسو کړي چې د اسمان نه وبو چاره ورولې او مړز مکه پری ژوندۍ کړه، نو هغوی به ضرور وایي چې الله. ورته وایا الحمدلله، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. او د دنیا دا ژوند بل هیڅ نه دی، بس یو لوبه ده او د زړه د خوشالولو مشغله ده. د اصل ژوند کور خو د آخرت کور دی،
کاش چې دا خلق پوهېدلې. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. کله چې دا خلق پکشته کې سوريږي نو خپل دین د الله د پاره خالص کوي او داغونه دعاګانې غواړي خو چې کله هغه بچکړي او وچی تیراولي نو بیا شرک شروع کړي خالص د دې غرض د پاره چې د الله په ورکړي شوی نجات داغه د نعمت ناشکری وکړي او د دنیا د ژوند مزه چن کړي. ډېر خدا دوی ته ډېر زر پته ولګي. اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا دوی ګورینا چې مونږ د امن نه ډک یو حرم جوړ کړی دی حالکه د دینه غیر چا پیر خلق تختولی کیږي. آیا بیا دا خلق باطل منی او د الله د نعمت ناشکری کوي؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. داغه سړینه بغیر ظالم بل څوک وي چې په الله پوری دروغ وتړي یا چې کله هغه ته حق راغلی وي او هغه دروغ وګڼي. آیا د داسې کافرانو زه خاص دوزخ نه دی؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. کم خلق چې زمونږ د پاره مجاهده کوي هغه ته به مونږ خپل لارې خيو او یقینا چې الله د نیک عمل خلقو سره دی.